عزیزانو ابتدا د انسانیت چې څه وخت کې کېدا او الله پاک دا اراده وکړه چې زه انسان جوړوم، نو د آدم علیه السلام د لاش خنبیر چې دی دا د څلورو څیزونو نه جوړ دی: خاوره، اوبه، هوا او اور. په دې څه دلیل دی چې د خاورې نه جوړ دی؟ لاش د انسان. قرآن په دلیل دی چې منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، دې ځمکې نه مې پیدا کړي. وفيها نعيدكم، او دې ځمکې د من بیا لېږم چې سر دې اسمان ته رسي، بل ځای ته تللی شي د مرګ نه رستو. کوم ځای ته ځي؟ ومنها نخرجكم، او دغه ځمکې نه به بیا راوباسم، جوړ کړي، تیار کړي، او ځان ته به پیش کړي. کوم خوا به تختم؟ زه به مړی وکړمه، او به تختم، په باړه کې به کښېنم، جمرود کې به کښېنم، قبایلو کې به کښېنم، حکومت به مې نشي نیولی. هلته به کوم خوا تختم؟ ته به دا ووایې چې یقول الانسان این المفر، چرته د تختې ځای شته چې زه وتښتم؟ چرته وتښتم؟ آواز به وشي چې کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. تختې ځای چرته شي؟ لار دې کوم خوا ده؟ اس لار نشته چې ته به پې وتښتم. کلا لا وزر، نن د تختې لار نشته. د تختې لار که ده، هغه کوم طرف ته ده؟ الى ربک یومئذ المستقر. صرف د الله طرف ته د تختې لار ده، بل خوا نشته. زما عزیزان، اوس دغه وخت کې به زیات خراب حشر د چای چې دا ټولې لارې در باندې بند شوې، او دغه یو لار ده چې ته به ورته ولاړې. په دغه وخت کې به خراب حشر د چای، خراب انجام به د چای، بیړه به د چا غر کوي، او تباه به سوکي. تباه او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدایي کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته. دې زه ټکي ته تاسو وګورئ. که خیال وکئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کېنه چا سره خبرې کوي،
داسې وایي که نه وایي؟ په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي، خان صاحب ناست دي، یو سړی خبره چېرته غلط کړي، کښېنه د چا مخکې خبرې کې لګې، داسې وایي که نه وایي؟ دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کې د ده د پلار او د نیکه کور وران شو، د ده بیړه تباه شوه. لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده. شیطان څه پیدایشي شیطان نه و، شیطان معلم الملکوتو، ملائکو له به په ټال باندې سبق خوده چې ور رسېدی به نه شو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خوده. دی معلم الملکوتو، دومره لوی مقام یې. 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی و، 6 لکه کاله. یو ځای داسې نه و چې ده د تندي نه نه وویستی، یو ځای چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو، نو دی په ملائکو کې ولاړ. نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم، د آدم ته سجده وکړئ. فسجدوا، ټول ملائک ورته په سجده پرېوت. اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هرې فتنې شکار، چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده، نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه؟ اوس مولاګۍ غوندې به وي، هغه به دا سوال وکړي. نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته، دلته خو د الله حکم، دلته نه سجده کول کفر و. په دې خبره پوهېږئ؟ غیر الله ته د الله حکم نشته، او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکة اسجدوا، پرېږدئ ورته په سجده. چاته؟ لآدم. نو فسجدوا، شیطان ولاړ پاتې شو، هغه ونه کړه. تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونه کړه؟ اذ قلنا، څه وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونه کړه؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه، ولې دې ونه کړه؟ شیطان په جواب کې ورته څه چې قال انا، زه او ته ته سجده کول، خلقتني من نار وخلقته من طين، زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی، او دې د خټې نه پیدا کړی، نو زه خټې ته سجده وکړم؟ خدای ته وایي. الله ورته وی تا دا زما په مخ کې انا ولې وایي، دا زه دې ولې وایي، ولې؟
فاخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوه زما د رحمتونو جنتونو نا تر قیامت پورې مې لعنتي او تبا کړې. په یو ټکي چې انا نو ګوره ډېر خیال کوو، ډېر خیال واوره. اوس دا روجې نیسئ نو د روجو ټیپر په خلکو مه خرڅوئ. ته پوه شوې چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روجه مې ده، یا په زوی نیغ نیغ کېږي، یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روجه نیولې ده. په ارام کښېنئ. دا ستاسو منځونه، دا ستاسو روجې، دا ستاسو تراویح، دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ ته رویشتې شي، په دې مخ رکشه وړه. جی ما منځونه کړي دي، دا زما خبره نه ده، زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره ده. منځونه مې تا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي. ټیک شو؟ دا منځونه څه دپاره کول چې خلک راته ښه سړی. بجلیګر ملا به پیش تا څه کړي دي ملا صاحب؟ جی ما به تقریرونه کول، جلسې به مې کولې، دا چل به مې کول، غوړې زیړې خبرې به مې کولې. زما د هر څه به م زما په دا مخ راوویشتې شي چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي، تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي، خلق راته ښه مقرر ووایي، ښه واعظ راته ووایي. بدل دنیا کې خلاص شوی دی، آخرت کې څه نشته. زما په خبره پوهېږئ؟ آخرت کې څه نشته. دا هر څه به په دې مخ ته رویشتې شي. معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده، معامله د زړه ده. چا دا مونځ ستا په زړه کې په کومه اراده کړی دی، دا روژه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده. که هغه د زړه اراده ستا د روژې متعلق واقعي د خدای رضا وي، نو خبرې اجر یې څه دی؟ اجر یې څه دی؟ د روجهدار سړي د خوله کې ماسپښین نه پس، غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي، سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي، کېږي که نه کېږي؟ اوس د دې بوی څومره خراب شی دی، خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی دی. لیکن خدای څه وایي؟ ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روجهدار سړي د روجې اغاز وږمه چې ده، الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. کومه روجه چې هغه خدای دپاره وي او واقعي د الله د یری وي، نو د هغې هغه وږمه د خولې الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. یا الله داسې به څوک وایي؟ وبکي نو زما عزیزان چې
معامله هغه دړه ده چې ستا اړه د دې روژې متعلق څه دي، د دې مونځ متعلق څه دي، بل د دې نیک عمل متعلق ستا پړه کې څه دي. نو سزا او جزا دا ټوله به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیموي او دړه ارادې هغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه وي، هغې صرف خدای قادر. نو یو دې ټکي نه ځان خلاص ساتئ چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې درته ښکاره مثالونه وښیم. په دې خو پوه شوئ چې زه ټکی ډېر خطرناک دی. ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي وکړي، هغه یو ټکی کړی و چې مای میجارټي زما اکثریت دی اور یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. ویلی هغه کرسی اوس هم شته، هغه میجارټي اوس هم شته، او د ده انجام څه شو؟ د ده څه انجام شو؟ د پانسۍ په دارو خطو که نه کرسی هم وه مضبوطه چې دی پې غاویر و، او هغه میجارټي هم وه اوس هم شته هغه کټه سري. چا وله ځان مړ نه کو، د ده انجام څه شو؟ عزیزانو غرور به نه په دولت کې نه به په مټو کې نه به په اقتدار کې، د غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی. بنده بچي او داغه غرور بچي. تاسو انجام وکړ هغه ټکی اوس نواز شریف کړی چې مای منډیټ 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 د ده انجام به هم درته ښیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی. دا هم د غرور ټکی دی. هغه منډیټ موجود دی په کوم چې دی غاویر دی. ملک دی د تباہی په لار روان دی که نه دی روان؟ جی ملک دی د تباہی په لار روان دی. منډیټ موجود دی. اوس یو کار کوي د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول ځمکې دي، دا قیمت لګوي. مثلا په چارساده کې ځمکه 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ دی. نو ته چې مرله خرڅې نو تا نه به دومره ټیکس وصولیږي. خدای دې وکړي که تا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپو ورکړي. په دې لا موږ دا ګوګوشتو قوم پوه نه دی. هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي. دا موټر وې چې کومه جوړه ده
پیښور نه پنډای پورې او پنډای نه لاهور پورې